السلام علیکم. یو دوه ورځې مخکې به تاسو په سوشل میډیا یو تصویر کتلی چې په کم کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد ته د اسلام آباد پولیس یو افسر ډیر په حقارت سره ګوته نیولې ده او هغه تصویر ډیر وایرل شو. د دې حقیقت څه دی لږ ما وی چې د دې بیک ګراوند درته ووایم. مشتاق احمد چې دی همیشه د مظلوم د پاره اواز چوت کړی دی او دی وخت کې هغه د فلسطین د مسلمانانو د پاره ریلیانې وباسي او بدقسمتۍ ته وګوره چې دی وخت کې پاکستان کې ته د فلسطین جنډه نشي چوتولی، د هغوی په حق کې مظاهره نشي کولی. یو څو ورځې مخکې هغوی په پنجاب کې ریل ایستې وه او په هغې ریلي په وجه باندې د سینیټر مشتاق احمد خلاف پنجاب حکومت د هغه د ښځې او د زوی خلاف اف آی آر درج کړی. اوس هغوی دا چل کړی چې څو ورځې مخکې په ډي چوک کې هغوی سیو غزه په نوم سره یو درنه ورکړې وه، پوره من درنه وه، ناسو او سیول سوسایټي خلک به هم راتله، هر هغه سړی به راتلو چې د فلسطینیانو په دړمن دی، هغوی به راتله او د سینیټر مشتاق صاحب په دې درنه کې به شرکت کو. بیا یو عجیبه کارو شو، یو موټر ډیر په تیزۍ سره راغی او په هغې درنې په خلکو وروختو، پای کې دوه کسان جماعت اسلامي والا یا د هغوی همدرد شهیدان شو او 4-5 پکې زخمیان شو. چې هغه هلک هغوی راونیو نو هغه هلک د فوج لیفټیننټ او پلار یې په فوج کې سروینګ بریګیډیر دی او ګاډی هم چېرته د یو خفي ایجنسۍ ګاډی و. بیا هغوی پولیس ته حواله کو، پولیس بیا په هغوی باندې د سینیټر مشتاق د مرضی اف آی آر نه درج کو، د خپلې مرضی اف آی آر پې درج کو، هغې ملیټري ته حواله کو. دا شروعات د دې شیزونو شوي. بیا هغوی احتجاج کو نو دغه پولیس افسر والا هم یو آډیو ما په سوشل میډیا وکته، وایي چې زما د تصویر نه خلکو غلط مطلب واغستو، زما دا مطلب نه و. خو سړی دا سوچو کی چې لکه ملک داسې عجیبه هلته لاړو چې د فلسطینیانو سره ته پوره من مظاهره هم نشي کولی. پرون په امریکا کې په نیویارک کې او په واشنګټن کې دومره غټې مظاهرې شوي دي چې ته حیران بشي. د وایټ هاوس مخې ته دومره غټه مظاهره شوي چې په زرګونو لکونو خلک راوستي. نه هلته کې پولیس په چا تشدد وکړو. پکار ده چې امریکې خو وایي چې تاسو څوک یې چې فلې مونږ خو د اسرائیل ملګري یو، تاسو څوک یې چې نه په چا د دهشتګردۍ اف آی آر په امریکا کې درج شوي، ځکه چې هغه حقیقي جمهوري ملکونه دي او خلکو ته د اظهار رای ازادي ده. پاکستان کې بدقسمتي دا ده چې دې وخت کې ته صرف سا په خپله مرضۍ اخیستی شي، د دې نه علاوه چې د نور څه وکړو نو بس سار د باندې اف آی آر درج کوي. او د دهشتګردۍ هغه اف آی آر دومره غلط استعمال شروع شو چې اوس خو ته مذاق جوړ شو. یو طرف ته د لکه د ای پی ایس په سکول باندې حمله شوې وه، 1,200 ماشومان او استادان پکې شهیدان شوي، هغه هم دهشتګردي. په پولیس لاین باندې هم بم دماکه وشوه، 120 پولیس پکې شهید شو، هم دهشتګردي. او که د فلسطین دپاره پوره من مظاهره کوي نو په تا هم د دهشتګردۍ اف آی آر کېږي. نو دغه شي د ریاست هغه ریټ کمزوري کو. د طاقت استعمال یو حد پورې خوند کوي، د هغې حد نه پس بیا د خلکو یره ختمه شي او طاقت خپل جواز بیلی. نو چې کله د ریاست طاقت جواز بیلی نو دغه ډیر تیزی سره ناکامۍ طرف ته ځي. الله د پاکستان د داسې حالاتو نه بچ وساتي. خو د خدای دپاره د خلکو د اظهار رای باندې پابندي مه لګوئ، پرېږدئ خلک د اړه بړاس وباسي. تاسو ته خو نور څه نه وایي، خو که د فلسطینیانو سره دلته کې په حق کې مظاهره وکړي نو هغه هم دلته د امریکې ایجنټان او د اسرائیل ایجنټان چې دي په دې خفه دي. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پې لازمن وکړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.